الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد مخي إياك تشريع وشوى نعبد صيغة جامع متكلم دا عبادت ستویلے کی عبادت پر لغت کی معنی دا فعل يدل على التذلل والخضوع الزائدين على المتعارف بين الناس. اغا عاجزی او ځان ذلیلول چې عام عرب کې کوم عاجزی د پاره استعمالیږي نو د هغې نه دا زیاتي. فعل يدل على التذلل والخضوع الزائدين على المتعارف بين الناس. کلام د عربی کې غلام ته عبد وي. سمي العبد عبدا لذلته وخضوعه او خشوعه وانقياده لمولاه. اگر دا خپل مولا منقاد دے ذلیل دے اغتا عاجز دے. یا عرب وی بعیر معبد. بعیر معبد معنی مظلل بالرکوب فی الحوائج چې هغه تابع کړی شوی دی په سوریدلو په ضروریاتو کې. خلق بیزی راځي مزلې پې کوي او ځکه ورته معبد وي. یا طریق معبد په عربی کې هغه لارې ته ویلی کېږي مذلل بکثرة وطئه بالاقدام چې خلق پې ډېر ځي راځي او د پاسه پې ګرځي نو د هغې د وجې نه دا تابع کړی شوی ده. نو دلته به لغوي معنا به یې داسې کوو چې نخصک بأقصى غاية التذلل والخضوع لك. یا الله مونږ ته خاص کو بانتهایی عاجزی او په ځان ذلیل کولو تا ته خو محبتا و تعظیما. تا ته چې ځان ذلیلو یا تا ته چې عاجزي کو نو دا د محبت او د تعظیم د وجې نه تا سره مینه ده ستا تعظیم هم په زړه کې ده او خوفا د وجې د یېرې نه تا نیریږو. دا خو هغه لغوي معنا شوه. ها په اصطلاح د شریعت کې معنا د عبادت به خاص ده. چې د هغې تعریف علماو کړی دی. فعل ما يرضى الرب فعل ما يرضى الرب من خضوع وامتثال واجتنابا. کول د هغه اعمالو چې الله پې خوشحالیږي او ځان ساتل د هغه کارونه چې الله پې خفه کېږي. په دې تعریف په بنا دا لفظ د عبادت شامل لے فعل كل ما امر الله به. هغه شي کول چې الله په حکم کړی و ترک كل ما نهى الله عنه او پرې خوستل د هغه شي چې الله ته منع کړی. دې ته اصل کې عبادت وي.
که طاعات کې د نواهیو نه ځان نه ساتې ته د الله پوره عبادت کوونکی نه یې. دقسې که نواهیو نه ځان ساتي خو امتثال الاوامر نه کې ته د الله عبادت کوونکی نه یې. اوس خو د بعضې کسانو ایاک نعبد و ایاک نستعین دی نه اوس مسخره جوړه کړې. ځکه په ابتدا کې دا ووایه بیا وروستو ډولکي شروع کړه، ګډاګانې کوه، عوام دوکه کوه. دا عبادت امتثال الاوامر اجتناب النواهی دې ټولو ته وایي. پوره عابد به الی امتثال ولکړي او نواهیو نه ځان وساتې. دا چې دې وکړه نو بیا ته پوره عبادت کوونکی د الله شوې. د دې سره بیا ذهن کې دا کېنول پکار دي. دا خو یو تعریف شو آسان. دویم چا تعریف کړی دی د عبادت فعل المكلف على خلاف هوى نفسه. فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه. مکلف داسې اعمال کوي چې د خواهش نه خلاف وي خو د پاره د تعظیم د الله دې ته عبادت وي. مثلا موږ تاسو روژه نیسو مونځ کوو نو د خپل نفس پکې څه کوو؟ خلاف کوو. تفسیر رازی والا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هغه عبادت دو خبرې دي. العبادة تعظيم امر الله والشفقة على الخلق. عبادت ولیکي تعظیم امر الله، الله د امر تعظیم کول، او الشفقة على الخلق په مخلوق باندې شفقت کول. دا دوه کارونه چې راجم شي نو دې ته عبادت ولیکي. بیا وی وهذا المعنى هو الذي اتفقت عليه الشرائع. او دې معنا باندې ټول شریعتونه متفق دي. وإن اختلفوا في الوضع والهيئة والقلة والكسرة. اگر که پاکي اختلاف په وضع کې، په هيئت کې، په قلت او په کثرت کې، چا باندې ډیرو چا باندې لږو، او د ټولو شریعتونو مقصد هم دا و تعظیم امر الله والشفقة على الخلق. دې تفسیر سم چې والو نو بیا عبادت شامل دی امتثال الاحکام الشرعیه كلها. چې څونه احکام شرعیه دي هغه منلو ته عبادت ویل کی. بیا یو اصطلاح ده عبادت، دویم اصطلاح ده عبودیت. نو صوفیان بیا را لګېدلي د دواړو په منځ کې فرق کړی. عام علما خو عبادت او عبودیت یو شی وي، لیکن صوفیانو د دواړو په منځ کې فرق کړی. هغوی عبادت فعل ما يرضى الرب، الله چې په کوم شي باندې خوشحالېږي هغې کولو ته عبادت وي. او عبودیت ویل کېږي الرضا بما يفعل الرب، چې الله تعالی کوم حالات په تا باندې راولي اگر که ستا د مزاج خلاف وي، ته پکې ضرر او تکلیف وي خو ته پې رضا یې. الرضا بما يفعل الرب، الله چې تا باندې کوم حالات راولي، بیمار یې کړې، ناجوړه کړې، فقر یې باندې راوستو، بچی د نه واغستو، مال یې د نه واغستو، ته پې راضي، نو دې ته بیا عبودیت وایي.
او دا درجه د عبودیت قوی ده په نسبت د عبادت. دویم فرق صوفیانو داسې کړی چې عبودیت ویل کېږي الوفا بالعهود. ټیک د عبادت څه ته وایي؟ فعل ما يرضى الرب، هغه کول چې الله پې خوشحالېږي. خو عبودیت ویل کېږي الوفا بالعهود، وفا په لوزونو، کم لوز دې کړی دی هغه پوره کړه. وحفظ الحدود، او د حدود حفاظت کول. او الرضا بالموجود، کم شی چې تا سره دی ته په هغې باندې راضی. او الصبر علی المفقود، کم شی تا ته میلاو نشي نو ته په هغې باندې صبر وکړې. بیا دا صوفیان را لګېدلي دي هغوی دا تقسیم د عبادت درې قسمونو ته کړی. خو دغه تقسیم یې صحیح نه دی. امام رازي په خپل تفسیر کې دا درې قسمه مراتب بیان کړي. وی مراتب العبادت ثلاث، د عبادت مرتبه درې دي. اوله مرتبه دا ده چې انسان د الله عبادت کوي طمعا فی الثواب وخوفا من العقاب، د پاره د طمع په ثواب کې چې الله ماله جنت راکړي او د جهنم نه به بچ کړي. وخوفا من العقاب، وإذا أول مرتبة عبادت بياوي وهي درجة نازلة ساقطة. وإذا درجة عبادت خقات درجة، وإذا كذلت دا عبادت دا الله حق ده جعل الحق وسيلة لنيل المطلوب. دي راولګي دلو دا حق ذریعہ وګرځوله د پاره د حصول د مقصوده. رکه عبادت خود الله حق تعالی کول پکارو او دا واسطه او ذریعہ د جنت نه و پکار. دویمه مرتبه دا ده ان يعبد الله چې یو سړی د الله عبادت وکړي لأجل أن يتشرف بعبادته، د دې د وجه نه چې زه د الله په عبادت مشرف شم چې دا پلانکی د الله بنده ده. او الانتساب إليه بقبول تکالیفه، او ما تم خلق نسبت وکړي چې د الله هغه تکالیف او احکام هغه قبول کړي دي، منلي دي. وی دا درجه چې کومه ده اعلى من الاولى، دا اولی درجه نه لږ اوچته ده خو کامله نه ده. ځکه په دې کې مقصود بالذات الله نه شو، مقصود بالذات ستا هغه تشرف شو چې ما تم خلق الله عابد وي. او درېمه درجه ان يعبد الله لكونه إلها خالقا، چې سړی د الله عبادت کوي د دې د وجې نه چې د الله زما اله دی، خالق دی، مستحقا للعباده، د عبادت مستحق دی. او زه د الله بنده یم، د جنت او د جهنم پروا پکې نه ساتي. وی دا اعلی مقامات ته او دې ته عبودیت وایي. دا مخکې عبادت شو، دا څه شو؟ دا عبودیت شو. دا فرق یې کړی. لیکن امام رازي چې د اوله درجه ذکر کړی نو دا د غلات الصوفیو اثر په د باندې شوی
صوفیانو کې چې کوم غالیان دي د هغوی رایه او مذهب دا دی چې عبادت به د الله کې د جنت او جهنم پروا به نه ساتي. دا د غلاتو صوفیو قول دی بالکل خلاف دی د قرآن او د سنت نه. ولې قرآن کې چې موږ تاسو ګورو نو د نیکانو بندگانو د انبیاو همدارنګه د صالحینو د هغوی عبادت دپاره غایه د الله نه خشیت همدارنګه د عبادت غایه حصول د جنت ذکر کړی قرآن کې دی انما یخشى الله من عباده العلماء. الله نه په بندگانو کې لیدونکي خلک څوک دي؟ علما دي. وګوره د علماو عبادت دپاره غایت څه ویلې ده؟ خشیت یې ویله. دغه شان قرآن کې الله د مؤمنانو باره کې وایي ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. دی د الله د رحمت امید ساتي، د الله د عذاب نه یریږي. ان عذاب ربك كان محذورا، د الله د عذاب نه یره کېدلی شي. سورة اسراء 50 نمبر آیات ته. نو دیو جن دا قول د غلاتو صوفیو دی چې عبادت به په کم نیت نه کې د جنت په نیت او ځان بچ کولو د جهنم په نیت به نه کې، نم په دې نیت به عبادت موږ د الله کوو او د اوچته درجه د عبادت ته ساقط او مرتبه غورځېدنه نه ده. که دې رستنو مرتبو ته انسان ورسېږي د اوچته ده، خو د اولم اعلی مرتبه ده څه ساقطه نه ده. بیا علما وایي صحت د عبادت دپاره دوه شرط دي. یو سړی د الله عبادت کوي د هغې د صحت دپاره به دوه شرطونه وي. یو شرط اخلاص، ته چې عبادت الله کې ستا په د عبادت کې بدن نه اخلاص د الله دپاره. او ایاک نعبد دلالت پاغي باندې کوي. ایاک نعبد ځکه ایاک نعبد څه معنا ده؟ نخصک بالعباده، یا الله موږ ته خاص کو په عبادت او موږ براءت کو د شرک او د مشرکانو نه. او الله تعالی ځای په ځای موږ ته حکم کړی فاعبد الله مخلصا له الدین. الله عبادت کوونکې و اخلاص کوونکې و غلره په عبادت کې. یا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. دې ته حکم نه دی شوی مګر دا چې تاسو به عبادت کوئ خالص کوونکي به د الله دپاره. دغسې حدیث ته تاسو اورېدلی ده ابي هريره کو چې الله تعالی وایي انا اغنى الشرکاء عن الشرک، زه ډېر غنیم د شریکانو نه د شرک نه. من عمل عملا اشرک معي فيه غیري ترکته وشرکه. که ما سره چا شریک جوړ کو خپل عمل کې الله وی ترکته وشرکه، زه به دې هم پرېږدم او د ده دا شرک به هم پرېږدم. ته به ویم چې ورشه ټول اجر او ثواب یې دا بل نه غواړه. دا اولنی شرط اخلاص. دویم شرط متابعت شرع الله، متابعت شرع الله. په دې عبادت کې به د الله د شریعت تابعداري.
چې ته به د عبادت د شرع مطابق بکې بدعت به دې پکې نه وي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چا چې نوې شی د ځان نه جوړ کړو زمونږ په دې دین کې فهو رد، دا سړی به مردودي او دا عمل به مردي. سلفنا قول نقل ہے ما من خسرة ابن تیمیہ رحمه الله نور علماء دا قول ذکر کړي چې ما من خصلة وإن صغرت إلا وينشر له ديوانان يوم القيامة. وینشته د یو خصلت اگر که ورکوټ عمل د خیر ولی نه الا وینشر له یوم القیامت دیوانان یوم القیامه، قیامت کې به دوه دفترې، اول دفتر لیما تا دا عمل ولی کو دا تپوس ته د اخلاص، او دویم دفتر کیفا تا دا عمل به کړی دی د الله د رضا دپاره، خو کیفا په کومه طریقه باندې دی کړی. نو که د نبی صلی الله علیه وسلم د عمل مطابق خو ټیک ده، او که د هغې مطابق نه و به سپیده نه ورکوي وله. بیا موافقت د شریعت هغه به وي من حیث الجنس والقدر والصفة والزمان والمكان والسبب. کوم عمل چې تکې استاد عمل به د شریعت سره موافقي په اعتبار د جنس سره هم، په قدر کې هم، صفت کې، زمان کې، مکان کې، سبب کې. د دې تشریح مثلا د زکات الفطر صدقه الفطر متوي د عبادت ته، دا سرسیا به ال عبادت جوړیږي چې په دې سرسیا کې ته هغه شی ورکې چې شریعت په هغې په امر کړی چې طعام دی. فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقه الفطر صاع من طعام شعيره قطه، اوس که ته د هغې په ځای باندې ګډ ورکې یو غریب مسکین ته، نو ستا سرسیا ادا نه شوه. ولې؟ ځکه جنس صحیح نه دی، جنس جدا دی. بل دا دی مقدار د یو تن نه به سوع په مقدار ورکې، اوس که د سوع نه دې کم ورکو ستا دا سرسیا ادا نشوه. همدارنګه موافقت د شریعت سره په صفت کې، مثال په تور باندې مونځ دی، نو شریعت کې رکوع مخکې د سجده وروستو ده، او سړی هم دقه مونځ کوي خو سجده ترې مخکې کوي، رکوع پسې وروستو کوي. هماغه 4 رکعات دي، هماغه رکوع ده، هماغه 2 سجدې دي، او ترتیب یې د شرع مطابق نه ده. دا عبادت د الله په نسبت باندې مقبول نه ده. دغسې مکان والا اعتکاف دپاره شریعت جومات ویلی ده، اوس یو تن را لګي په جومات کې نه کوي، جومات نه بار کوي، دې ته عبادت نه ویلی کېږي. یا مثلا د هدیې دپاره شریعت حرام ویلی ده، اوس دلته سړی هدیه حلالوي، نو د هدیې ونه شوله. سبب مثال په طور صلات کسوف خاص طریقه مونځ دی، خو
خو شریعت الله ویلې دی چې کله نور یا سپوږمۍ خړه شي خو کسوف او خسوف نه دی راغلی او یو تن صلات کسوف کوي نو دې ته ثواب ته نه ملاویږي او نه به دا عبادت وي ځکه څه پکې نشته سبب پکې نشته نو د دې د وجې نه عبادت کې دوه شرطه شو اخلاص او موافقت د شرعي په دې حکمت ډېر خلک نه پوهېږي کوي بدعات اذکار خلکو ته ښیي د ځان نه طریقې د منځونو ښیي د ځان نه او که ته ورته وایې یاره دا خو ثواب کار دی دې کې څه نقصان دی نه شرط دا دی د عبادت دپاره چې اخلاص به پکې او موافقت د شریعت به پکې عید میلاد النبی کوي خرچې پکې کوي ډېر میلې ایجاد کړي او علت وی چې راشه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش باندې خوشحالي ده څوک به اب څنګه مسلمانی چې اب رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش خوشحالي نه کوي خدا کیفیت رسول الله نه نقل نه ده دقه نور اعمال امواله به دلته ایاک نعبد تخصیص د عبادت الله د پاره وشو دا عبادت صفت د مخلوق په صفاتو کې اوچت صفت ده څونه چې چا کې ماده د عبادت ډېره دا به کمال والا انساني همدا وجه ده چې الله تعالی په قرآن کې د انبیاءو همدارنګه د صالحینو په صفت کې د عبادت صفت ذکر کړه راشه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې افضل الرسل او په تمام مخلوقاتو کې افضل انسان دی داغه په صفت کې الله صفت د عبدیت ذکر کړه او بیا په داسې مقاماتو کې چې هغه اعلی مقامات دي الته صفت د عبدیت له ذکر کړه د سورۃ بقره کې تحدي د کافرانو ته وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة ورد انزال الكتاب دا ډېر اوچت مقام دی اوچته مرتبه ده خو په دې مقام کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې کوم صفت ذکر کو عبدیت مما نزلنا على عبدنا هغه ولا ذکر کو الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب سورة کاف کې حمدونه دی الله لرا انزل على عبده الكتاب چې خپل بنده باندې کتاب نازل کړه او چت مقام شو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ورصفت د عبدیت ذکر کو دویم مقام دعوت چې انسان الله طرف ته خلق را بلی نو دا اوچت مقام دی اوچت مرتبه ده د نبی صلی الله علیه وسلم په داسې ځای کې صفت په عبدیت کړه سورة الجن کې وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وکله چې د الله بنده ودرېدلو يدعوه نږدې چې دی پر راجم شوی دغه شان معراج تتلل بدا بیت المقدس ته اسراء بدا غین رستو معراج دا یو چته مرتبه وا په دقه ځای کې د نبی صلی الله علیه وسلم صفت د عبدیت ذکر کړه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى
مقام دسې مقام کې صفت د عبدیت ذکر کو او نبی صلی الله علیه وسلم ته الله حکم کړی په قیام په عبادت چې عبادت به د الله کې تر مرګه پورې ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين تر مرګه پورې به د الله عبادت کې او احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم من تاسو ته ویلي لا تتروني كما اطرت النصارى ابن مريم زما په صفت کې مبالغه مکوئ چې ما د عبدیت نه پورته کوي صفات د الوهیت را لرا کوي کما اطرت النصارى لکه عیسایانو چې د عیسی ابن مریم په باره کې مبالغه وکړه هغه ته الہ ویلو چاو ته ابن الله ته ویلو چاو ته ثالث ثلاثه ویلو مبالغه وکړه تاسو د سکارونه کوي فانما انا عبد الله ځکه زه د الله بنده ما قولوا عبد الله ورسوله دغه قرآن کې الله انبیاء ذکر کړي واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب یا واذكر عبدنا داود سلیمان په باره کې وی نعم العبد انه اواب ایوب په باره کې واذكر عبدنا ایوب عیسی علیہ السلام په باره کې الله وی ان هو الا عبد انعمنا علیه ملائکه په باره کې الله وی لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون يا ذا ملائكة بارك الله بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول سورة انبیاء کی الله د نیکانو په صفت کې وایي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا عباد الرحمن اغذي يمشون على الارض هونا چې په عاجزۍ باندې ګرځي او يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا دې وجنه عبادت د الله اوچته مرتبه ده الله د انبیاء او د نیکانو په صفت کې ذکر کړي هبه دې نعبدو کې اشاره ده چې یو عابد دی یو معبود دی نعبد ایاک نعبد الله معبود شو من تمام انسانان د الله عابدان شو عبادت کوونکي شو ایاک کی اشاره شو معبود ته نعبدو کی اشاره شو عابد ته دا دلالت په مغایرت باندې کوي عابد به جدای معبود به جدای د دوانو په منځ کې اتحاد نشي کېدل دیو جن کم پیرانو چې عقیده د حلول لا چې کله کله الله تعالی په یو بنده کې دن ورنوزي او مخلوق ته ځان را کار کوي دا په شکل چې تا د هغه عبادت وکړو دا د شول کته د الله عبادت وکړو دا عقیده باطله ده او دا د اسلام سره بالکل منافی ده په دې عقیده باندې سړی د اسلام نه خارجي او دې ګن کې اکثر دا صوفیانو پریوزي پیران جو لا کہا اولا ہوا پھر کیا ہوا و چاچی لا الہ الا اللہ لکنا غم ختم شو بس صرف بس ټول عالم به یو شو انسانان او مخلوقات او الله دا ځوان یو دی دا باطل عقیده ده چې ځوان یو نه دي الله جدا دی ایاک
او نعبدو عابد هغه جدا دی نعبدو دوانو په منځ کې تغایر دی نو په عبادت کې طاعت د الله دی امتثال الاوامر دی خو سره د خضوع تذلل نه مخکې تیر شو که نه دیو جنا ابن قیم رحم الله هغه وایي چې ویل کېږي عبادت چاته فعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعبادة الرحمن چاته ویل کېږي غاية حبه مع ذل عابده بانتهائی مینه کول الله سره او ډیرو ته ځان ذلیلول هما قطبانی د عبادت اصل کې دار و مدار په محبت او په تذلل له په عاجز دی دغه ابن کثیر موای هو خصملة تجمع كمال المحبة والخشية والرجاء چې دا ټول شي نه راجمع کوي محبت هم پکې او رجام پکې وي وإياك نستعين او یا الله خاص تانه موږ مدد غواړو دې کې مغه معنا ده تخصیص ته معنا نخصك بطلب العون منك یا الله تم خاص کو په طلب د مدد ستانه فی جميع امورنا په ټولو کارونو زمونږ کې دینی دي او که دنیوي دي هر وقت في جميع الأقوات والأحوال همدارنګه نعتمد عليك في جلب المنافع پتام اعتماد دې په فائدې حاصلولو کې په ضرر لري کولو کې سره د پورا اعتماد نه پتا هبه دا ایا کې به ته مقرر راوړو نو یو فائدہ خدا لتزيد لذة الخطاب والحضور د پاره د زیاتوالی د لذت او خوند د خطاب او د حضور چونکه الله سره خطاب دی دا غي د خوند حاصلولو د پاره یا کې دوباره راوړو دویمه حضور ادعى الى الصدق پدې کې رښتیاواله ډېری او دروغ به سړی نه وي نو ځکه دوباره ایاک ویلو چې الله زه حاضر یم انا استعینو کې زسیم رښتیا ویم بل نقطه مخکې ویلو لاستقلال كل من المقصدين پدې کې اشاره د استقلال ته یا الله عبادت کې من ستا عبادت کو دقس یا الله په استعانت کې من ته محتاج ستان استعانت غواړو تاسو په استعانت کې بل څوک شریکونه ها استعانت باب استفعال له نستعين د استعانت نه ده استعانت ولکی طلب العون طلب کول عون عون ستوي او اعانه ولکی تسهيل فعل الشيء تسهيل فعل شيء يشق ويعسر على المستعين وحده اسوچ مدد غواړي هغه کار په خپل ځان نه نشي کولای هغه ته ډیر سخت ګرانی ترا اولګي هغه ته څکی او ته آسانه کی مدد وسرو کی نو وسه د اعانت او اسانواله دغه کار مستعين ته کلوي باعداد الطريق تحصيله تولاغه الطريقه تحاصل دلو تاسانه کی مثلا
آله ولور کې سایکل ولور کې موټر سایکل ولور کې گاډي ولور کې جزال تلاړ شه دا تاسو څوک کړلو استعانت کو لاندې کوئی کې د وبو ته ضرورت ته توله بوکور کې داواله جګ ولور کې داواله په دې کې ځان له وبره وړه دا یو قسم استعانت شو یا کله دا عون وی بمشارکته العمل ببدن خپل را اولګي پاغي کې وسمرګره شي مثلا هغه یو کار کوي او تم اوس په کار کې لګیا شي هم تاسو تعاون کو پیټه ده او تور پورته کې یاد الله سے اونې سي روانه کې دا هم اعانت شو او کله کله دا استعانت اعانت ستا د اغسرا په قول سره رهنمایي وته کې لکه د چلاټ شه د سراتاو ش پلان کې چې دا کسته یا تعلیم ولورګي یا خستا خیر خوایو ولټه نصیحت ته کې خستا دا نصیحت کول یا ارشاد او تعلیم دام څه ده یو قسم اعانت ده ترې چې مقامات کې تاسو ویلي وخلقي نعم العون وزما د اخلاق چې کوم ده کنه نعم العون دا خه مدد کوونکې د خلکو سره یا را اولګيږي هغه تاوانونه راغلي ته هغه تاوان استد پکې خلکو له پیسې ورکې قرضون اخلاص کې دا مې تعاون ده حدلتا استعانت بالله سمانا ده اياك نستعين من تان طلب د مدد کو دعون کو نو استعانت بالله طلب المعونه طلب د مدد د الله تعالی نه على ما لا قبل للبشر بالاعانه عليه انسانان عاجز دي د مدد کولو نه پاغي کې د تاسرا انسان د څه نشي کوله تاسو به کې تعاون او مدد نشي کوله هغه عاجز دی نو ته د الله نه طلب کې چې الله تیسکا ته ما سره تعاون او مدد وکړه ځکه بل څوک ما سره ستانه بغیر کوله نشي د دې وجنه معنا پیدا کو چې اياک نستعين یا الله تعالی موږ تعاون او مدد غواړو په هغه کارونو کې چې موږ وس او طاقت پاغي کې نه فایده را کول ضرر د پکول هغه دلته علماء تفسیر کړی دی چې خلق ما به تمام الفعل خلق ما به تمام الفعل او تيسيره یا الله د شي مال راکا چې پاغي په وجه باندې زدا کار سرته ورسوم او یا د هغه په وجه دا کار کول ماته څه شي ماته آسان شي خلق ما به تمام الفعل او تيسيره عام شو کنه هم دلتا علماوی په اياک نستعين کې مقصود طلب د اعانت على الافعال المهمه كلها ضروري کارونو کې یا الله څونه چې ضروري کارونه دي په دې ضروري کارونو کې تماسه څوکا تماسه تعاون او مدد وکا چې په ضروري کارونو کې یو دین دی دینه دارنګي توجه کول دي د خپل لپس خیر طرف ته چې زه د خپل لپس خیر طرف ته متوجه کوم هم دارنګي حصول الفضائل چې زه هغه اعلی کارونه او فضایل کوم چې دا غي د وجه نظم دنیا هم خشي اخرت هم خشي وې دای معنا دا اياک نستعين یا الله تعالی موږ مدد پس کې غواړو په دې دین کې
په توجه د نفس کې خیر ته او په حصول د فضایل او د کمالاتو کې چې هغه موږ حاصل کو یا الله تم سره پای کې تعاون او مدد وکا. ابه دلته نستعین مطلق ذکر کو نو دا استعانت مطلق ذکر کو چې به شامل شي اعلی درجات ته همدارنګي لاندې کوم ضرورت هغه ته کوم شامل شي. نو اعلی درجات مکه شو کنه دین تناول الفضائل توجه د نفس خیر ته او دا هغه سره نور هغه توفیق د ادا د عبادتو دې د وجه رستو اهدنا الصراط المستقيم دغه جمله بیان د پاره د مطلوب د معونت ویا کې الله وي څنګه هدایت مدد سره وکما جواب شو اهدنا الصراط المستقيم او ما مقصودی شو کنه شو الله سیلا را توقوا هبه دا استعانت د الله نه غختل پکار دی او مخلوق نه استعانت او مدد نه غختل پکار. وجه دا ده چې سوال الله تعالی نه او دا غنه تعاون کول خو زکه پکار دی چې الله قادر دی پغه شی ور کولو او پغه zarar د پکولو هغه ته توجه پکار ده. او چې دا ضرورت الله پوره کوي نو مخلوق ته توجه ولې سړی کوي. تاوس راولګي دو عطاتی ویل وإياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه. وګور ځان اوساته چې خپل ضرورت د هغه چانه غواړي چې هغه خپل دروازه تانه بند کړی دا او یجعل دون حجابه او پردیم پر اچولې چې مال څوک را نشي او ته ورځي او هغه خپل ضرورت او حاجات غواړي. وعليك بمن بابه مفتوح الى يوم القيامه. هغه ذات لورشه چې داغه دروازه تر قیامت ته پوری کولاو ده. امرك ان تسأله ووعدك ان يجيبك. الله تعالی سره وعده او حکم تکړه جسمانه بسوال کې او به سره وعده کړی زبستا سوال قبلو مسترد کو به هم نه. بلا واب ابن منبه بارک کی راضی هغه یو سړی ته ویل چې هغه اکثر د امیران او بادشاہانو خاطب ورتلو خپل ضرورت به تی غختل او ته ویل وی حقا تاتی من یغلق عنك بابه هلاک شي هغه چاله ورزي چې هغه دروازه تانه بند کړي او یذر لك فقره او خپل فقر ته تکار کړي چې ما څه نشته دی او یواري عنك غنا او خپل مالداري نه پټي او وتدع من يفتح لك بابه او هغه ذات پرې چې دروازې ته کولا وکړي د بنسب الليل ونسب النهار خپل غنا د تکار کړي دا او د توای جسمانه دعا غواړه استجیب لك زبستا قبول علیکم. نو دیو جن استعانت الله نه پکار ده چې منګه د الله نه سوال او هغه خپل حاجات او ضرورت ته وړاندې کو. به دلته عبادت مقدم کو استعانت رستو کو ایاک نعبد و ایاک نستعین.
سره داغه نه چې استعانت علی العمل داوی قبل الشروع فی العمل یو کار کې چې ته شروع کې د شروع نه مخکې استعانت ته بیا وروسته هغه کار دی نو په کار دا دی چې دلته هم داسې ویلی وی ایاک نستعین و ایاک نعبد یا الله ستا نه مدد هم غواړو نو ستا په مدد باندې به موږ څه کوو ستا عبادت هم کوو ولې عبادت مقدم کو په استعانت ته چې یو کار کې خو اول به زه تاسو مخکې مدد کوم که نه بیا به وروسته هغه کار کې هغه دې علما وجې ویلي خازن صاحب د دې وجه بیانه کړې یوله وجه دا ده چې الاستعانة نوع تعبد دا الله نه مدد غوښتل یو قسم عبادت ته فكأنه ذكر جملة العبادة أولا دا د څه شو لکه عبادت یې څه کړلو اول یې ذکر کو که نه اجمالا نو بیا وروستو د هغې تفصیل یې ذکر کو چې یا الله په عباداتو کې یو قسم عبادت منګه چې هغې ته عبادت د استعانت وي هغه تا نه غواړو پوه شوې پې ایاک نعبدو کې څه شو جمع شو که دا اجمال شو او نستعین کې څه شو تفصیل شو اول اجمالا ویل چې الله موږ ستا تخصیص د عبادت کوو نو اوس یې دلته تفصیل وکړو چې په هغه عاداتو کې یو عبادت کم دی استعانت دی نو ایاک نستعین ستانه مدد غواړو دویمه وجه دا ده چې عبادت یې ځکه مقدم کو کله چې بنده وویل ایاک نعبدو نو گویا کې د وویل الله ته چې یا الله ما خو په عبادت کې شروع وکړه نو وستانه مدد غواړم فی اتمامها چې یا الله د عبادت ز سرته ورسوما فلا يمنعني من اتمامها مانع ما ته څه مانع او رکاوټ را نشي دریم وجه ویدان ده چې کله بنده ایاک نعبد ویلو ایاک نعبد وی په دې کې یو قسم فخر راځي عجب راځي ولې دا عبادت یو چته مرتبه ده چې دی وی موږ ستا عبادت کوو نو ده کې یو قسم عجب راتلو نو زری پسې ایاک نستعین ویلو چې دقه کم عجب د ترازی چې دا عجب د دنه زایل شي یا الله ټیک دا موږ د عبادت کو خدا ستا په مدد او ستا په تعاون یې کوو په دې کې زمونږه څه کمال نشته چې تر څو پورې راسه ته پکې مدد ونه کړي او یا داسې وایه چې دې ته توافق د رؤوس الآیات وایي که ایاک نستعین مقدم کړی وی ایاک نعبد ویلی وی نو بیا به د آیاتونو هغه توافق به صحیح نه وی راغلی نو رؤوس الآیات د توافق د وجې نه ایاک نعبد مقدم کو او یا نکته مفسرینو دا ویلې چې ګوره ایاک نعبد مقدم کو دی کی اشاره کوي یو خبره ته چې تقدیم الوسیله على طلب الحاجه ادعى الى الاجابه د حاجت نمخ کې ته وسیله ولټه حاجت نمخ کې طلب الحاجت نمخ کې وسیله مقدم کې
نو دې کې اجابت ډېری. څنګه؟ مثال په طور تا ته یو تن وایي دا کار وکړه او ته لا کار شروع کړی نه دی او مخکې نه وایي دا راله راوړه او دا راله راوړه او دا راله راوړه نو ستا کس به ته وایي زه ورک شم مړه شروع دې نه دی کړی دونه شي نه غواړي او چې په هغه ځای کې دې شروع وکړه او بیا ورته وایي دا راوړه دا راوړه راوړي بیا دله که نه دقسې ایاک نعبدو دا څه شوه؟ دا شروع شو په فعل کې دا وسیله شوه نو اوس چې کوم استعانت د الله نه غواړې نو الله به ستا څه کوي؟ اجابت به دې کوي. دا حاصل شو. بیا دا نستعین کی صيغه د جمع راوړه نو په دې جمع کې اشاره شو احتیاج الجميع الى الاستعانه ور تمام انسانان الله ته محتاج دي ټول الله ته محتاج دي. د دې وجنه الله قران کې د انبیاء او قصې د نیکانو قصې د ملائکو واقعات ذکر کړي چې دا ټول الله ته محتاج وو الله نه مدد غوښتلو. بیا دلته دا صيغه د جمع متکلم راوړه صيغه د جمع متکلم نعبد ونستعين دا صيغه د جمع راوړه مفرد ذکر نکو ایاک اعبد و ایاک استعين نو پدې کې اشاره ده چې ګوره د عبادت د الله او مدد غوښتل د الله نه یو کس نه دی بلکې دا ډیر جماعت ته او ډیر مخلوق دی. نو په دې کې اصل کې مقصود مشرکان خپه کولې چې اے مشرکانو اے کافرو مؤمنان چې کوم دي دا اوس په قوت او طاقت کې دي د الله عبادت هم کوي د الله نه استعانت هم کوي تاسو سره مقابله کولای نشي. دویمه وجه دا ده چې نعبدو نستعين دا جمع صيغې چې کومې دي ابلغ فی الثناء په دې کې ثنا ډیره ده په نسبت د اعبدو استعینو. وجه دا ده چې ټیک ده د الله عبادت هم کوي استعانت طلب هم ته کوي خو دې طلب سره سره چې صيغه د جمع استعمال کړه نو د الله هغه ثنا وکړه کنه سره د طلب نه ثنا د الله وکړه لکه مخکې الحمدلله رب العالمین د الله ثنا شروع ده کړ نو په دې طلب ته استعانت کې ضمنن هغه ثنا د الله چې ګوره الله تعالی معبود دی مستعان دی او د معبودیت او د په مستعان منه باندې تمام مخلوقات اقرار کړی دی ځکه نعبدو ونستعين نو مناجات پرې نه قست ثنا پرې نه قستله مخکې هم ثنا را روانه ده او دې کې خپل طلب سره سره سلام د الله کوي. درېم وجه چا دا ویل ده ادرج عبادته في تضاعيف عبادتهم دی مونږ کوون کې خپل عبادت د نورو کسانو په عبادت کې ورننه ایستلو وخلط حاجته بحاجتهم خپل حاجت داغي د حاجت څخه ګټ کړو لعلها تقبل ببرکتها کې دې چې داغي د برکت د وجنه الله زما د عبادت تم قبول کی او داغي د حاجت او ضرورت د وجنه کې دې چې زما د حاجت او ضرورت تم الله قبول کی
او دا نقطه ده چې دا د جمع مونږ شریعت مقرر کړه ہے چې جمع سمونځ کوي کېدای شي ستا په مانځه کې باغ توجه اخلاص نه بل یو په اخلاص مونږ کوي دا مونږ الله قبلې نو داغه د وجه نه وست کی ستا هم قبول کی نو جمع لزکت للپکار دی بیزاوی صاحب دا وجه ویلې ده څلورمه نقطه چا دا ویلې ده چې دا جمع صيغه ذکر کړه چې دا مقام چون کې عظیم او غټو یو تن په دې مقام کې پاتې کېدل نه شو د دې د وجنا صيغه د جمع راوړي د پاره د قصد تواضع چې الله مونږ تاسو ټول عبادت کوو او عبادت مقدم کو په استعانت ځکه دا اول وسیله ده دویم ته اوس دلته کې یو اعتراض څوک کوي چې ایاک نستعين خو معنا دا شو چې یا الله موږ بس تا من صرف مدد غواړو نو سوال اوس دا ده چې تخصیص د استعانت په الله پورې څنګه لازم ده حال دا ده چې د بلنا تعاون طلب کول یا د بل سره تعاون کول دا خو شرعاً جائز دي الله منتوي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان غور دین خو طلب د استعانت د چانم جائز شو د چا سره اعانت هم جائز شو نو په الله پورې خو خاص نشو کنه څنګه مونږ وایو ایاک نستعين کی معنا د څه ده تخصیص ده یا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تعين الرجل في دابته فتحمله عليها ته یو سړي سره مدد او تعاون په سورلۍ کې وکي ته په سورلۍ باندې غسور کې او ترفع له عليها متاعه یا دا سامان سپورته کې وې دا صدقه ده وګوره دا قسم تعاون جائز دی کنه او دلته ظاهر کې خو ایاک نستعين کې کوم معنا موږ واغستله د تخصیص جواب دا غنه ده چې اصل کې استعانت دو قسمه ده یو ته ویل کې استعانت التفویض استعانت التفویض چې ته اعتماد په الله وکي خپل قوت خپل طاقت داغینا تبرع وکي جسمای قوت او طاقت نشتا افکار می الله تا تسپارل دا قسم استعانت په الله پورې خاص ده دویم قسم استعانت په معنا د مشارکت ده د چا څه په یو کار کې شریک کېدل نو دا قسم استعانت هم جائز ده او دا قسم اعانت هم جائز ده او په شرط دی چې چا نه استعانت غواړي ابا ژوندې او هغه قادری ته لکه وبر راوړه الګا دا چې د سره راوړه نو ګورته هغه ژوندې دی هغه چې راوړې شي هغه وبر راوړې شي دا تعالی جایز دي او ست یو مړی ته وی چې را پلانکی بابا مال چې راکا مال وبر راکا بیا دا شرک دی دا جایز نه دی ځکه چې هغه څنګه دی قادر نه دی په دې چې تعالی څوکي وبدل درکې دلاره وړي وتعاون البر والتقوى د کومې قبیلې نشو دویمې قبیلې نشو او ایاک نستعين د اولې قبیلې نشو اهدنا الصراط المستقيم هدايتك منتا الصراط المستقيم دا غلار نیغي ربط دي آیات د مخ کسرا
نو ربط د دې آیات د مخکې آیات سره یو هغه دا دی چې کله دې کسانو د الله حمد وکړو او چت صفات د جلال د الله ذکر کړو او به د اقرار وکړو چې الله موږ ستا عبادت هم کوو ستا نه مدد هم غواړو نو اوس را لګېږي دوی د الله نه خپل سوال کوي خپل حاجت ترې غواړي اهدنا الصراط المستقیم چې الله موږ ته هدایت د صراط مستقیم وکړه دا زموږ مقصود دی دنیا کې هم او په آخرت کې هم طلب کوي د خپلو حاجاتو الله نه دویم ربط دا دی چې چا ویلي ګویا کې دا جواب دی د سؤال مقدر لکه کشاف والا دا ربط ویلی چې کله دی ویل ایاک نستعین و اذا الله د طرف نه دی ته ویلی شو کیف اعینکم زه تاسو په کومه طریقه مدد وکړم نو دی اوس وویل اهدنا الصراط المستقیم یا الله موږ سره مدد وکړه په هدایت کولو د صراط مستقیم صراط مستقیم باندې روان کا ادرما مناسبت غدا ده ربط چې مخکې عقیده ذکر شوا د توحید چې تمام صفات د کمال الله لره دي همدارنګه مستحق د استعانت او د عبادت الله دی نو اوس په دې عقیده باندې دوام پکار دی دوام دا نه چې کله د عقیده کې لنی نو اهدنا کی اشاره وکړه دې ته چې الله اوس په دې عقیده موږ مضبوط کا تر مرګ پورې بل ربط تفسير روح البيان والا ویله التعقيب بالدعاء بعد تمام العبادة قاعدة شرعية التعقيب بالدعاء بعد تمام العبادة قاعدة شرعية شريك هذا شكلت دا الله عبادتو کې او دا غي اخلاص شي دا غي رستو دعا کوه او دا غي نبات دعا دی الله څه کوي خیر له قبلې کنه دعا دی قبلې ندلتم اهدنا الصراط المستقيم نو دعا طلب دی الله نه دا مناسبت شو د مخ کسرا هبه دلتا اهدنا دا سؤال دی د ثبات علی الدین چې الله په دې دین موږ ته مضبوطواله راکا او دا اهم عبادتو الثبات علی الدین دا وجه د یوسف علی السلام دعا کړې او توفنی مسلما ساحرانو د موسی علی السلام چې پیمان راوړو د فرعون ساحرانو اغیم دعا کړې او توفنا مسلمین نیکانو دعا ذکر کوي او توفنا مع الابرار نو دې د وجنا په دې تمام د عبادت په سرستو دي څوکړه طلب یو کو د ثبات چې الله زموږ په ضرورت او په حاجاتو کې اهم ضرورت او حاجت هغه دوام دی چې په دې عبادت او په دې عقیده باندې
منگ تا دوام و استمرار را نصیب کا. اهدنا اهدی فعل امر ده خودلته معنا د دعا ده. ولی تاسو ویلی کله چې امر صادر شي د اعنان ادنا ته هغه به امري، او کله چې د ادنا نه اعلا ته شي نو هغې ته دعا وي، او که د متساویینو په خپل منځ کې هغې ته التماس وي. نو دلته امر دی د ادنا نه اعلا ته. موږ تاسو الله ته حکم کو اهدنا، نو معنا د امر هم نه ده، التماس هم نه ده، نو معنا د دعا ده. الله نه دعا غواړو. ابه اهدنا کې دا ضمیر دی فاعل مستتر، معنی اهد انت، الله ته پکې خطاب دی. او دا نا دا ضمیر متصل دی، مفعول اول دی د پاره د اهد، او دویم مفعول الصراط المستقیم ولا دویم مفعول دی. ابه په دې هدا کې اصل په فعل د هدا کې هغه دا دی چې دا دوه مفعولونو ته متعدي کیږي. اول مفعول ته په خپله متعدي کیږي، او دویم مفعول ته کله متعدي کیږي په خپله، لکه دلته وګوره په خپله متعدي شوی اهدنا الصراط المستقیم، او کله کله متعدي کیږي مفعول ثانی ته واسطه د حرف جر. پوه شوئ په هدا لفظ کله متعدي کیږي دویم مفعول ته، اول ته خو په خپله متعدي کیږي، خو دویم مفعول ته کله په خپله متعدي شي، کله په متعدي کیږي په واسطه د حرف جر. دلته وګورئ اهدنا الصراط المستقیم، الصراط المستقیم دویم مفعول شو، متعدي شو 50 سره په خپله. یا ويهديك صراطا مستقيما، ويهديك صراطا مستقيما التم څه شوی دویم مفعول ته متعدي شوی دی په خپله په غیر د واسطې د حرف جر. یا وهديناه النجدين فلاقتحم العقبه التم متعدي شوی دی په خپله، او کله دویم مفعول ته متعدي کی په واسطې د حرف جر. بیا دا حرف جر کله لامي، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، للتي حرف جر راغی. یا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا له مقرنين، او یا کلا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، او کلم متعدی کی په واسطه د اله سره. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يا ان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم. اوس هدایت څه ته وایي؟ هدایت ویل کی الدلاله بتلطف، الدلاله بتلطف، دلالت کول خو بتلطف په آرامه طریقه. د دې وجنه علماء تخصیص کړی دی بالدلاله لما فی خیر المدلول، هغه دلالت چې د مدلول لپاره پاکي خیری. ته چاته یو شی خیر او پاغه شي کې د د لپاره خیری، نو ته څه ویل کی؟ دې ته هدایت ویل کی. ټیک شو؟ ولې ځکه تلطف چې ستا په چا اراده د خیری، نو هغه شي کې خیر دی، نو ځکه ته خود نه کې. هو قرآن کې چې راځي
فاهدوهم الى صراط الجحیم. پای کې خود جهنميان د پاره خیر نشته، نو څنګه پکې فاهدو استعمال شوی دی؟ نو التبه جواب کوي چې دغه فاهدو استعمال شوی دی علی اراده التحکم، سبیل ده استهزاء باندې. کني په هدایت کې بچوي معنا د لطف پکې د پغشي کې بخيري، نو ځکه به هدایت پکې استعمالېږي. او هدایت په اصطلاح د شریعت کې څه ته وایي؟ دا خو په اعتبار د لغت سو اعتبار د لغت ورسېږي چې کوم شي کې د چا خیر او تاو ته په خودنه وکړه دي ته ویل کېږي هدایت. په اصطلاح د شریعت کې کله چې د نسبت ته هدایت الله ته وشي نو به معنا ده الدلاله على ما يرضى الله، الدلاله على ما يرضى الله من فعل الخير، دلالت کول دی پاغه شي چې الله په خوشالي، من فعل الخير چې هغه خیر کار کولی. او د دې په مقابل کې بیا ضلال استعمالي، د هدایت په مقابل کې ضلال، لکه ضلال تغریر ته ویل کی دوکا کول، خطا کول، چې سبا کې نشته خیر پکې نشته او ته خودنه پکې. به دې دلالت کی ایصال ال المطلوب پکې داخل لیکنا. نو جمهور علماء وی چې دې نفس اراءه الطريق او دا نفس دلالت علی الخير دې ته هدایت وی. کاغه ته ورسېدې او کو ته ونه رسېدلې، او ته ورسېدې او کو ته نه رسېدلې، بس دقه ته ویل کی. او دا د اشاعره قولم ده، د معتزله مذهب دا ده، باقي زمخشري هم ده چې هدایت ویل کېږي الدلاله مع الايصال الى الخير یا مع الايصال الى المطلوب. صرف اراءت کافی نه ده چې لار او توروخه، بلکې هغه حق ته رسیدل پکې وي چې ته ایمان قبول کې، ته پیغمبر تابعداري قبول کې، نو علاوه به دې ته هدایت وي. او که قبول کړي دې نه دې ته څه نه وي، دې ته هدایت نه وي. وای د دې د وجنه دا قید موږ ځکه لګو چې فرق راشي په مابین د ضلال کې. ولې ضلال څه ته وایي؟ چې مقصود ته نه رسېدلی، کنه هغه حق ته نه رسېدلی. نو هدایت کې الوی چې حق ته رسېدلی. لیکن جمهور علما وایي چې نه، قرآن کې دي فاما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. سمودیان خو حق نو قبول کړي، خو الله ته څه کړو؟ حق یو تخکار کړو، اراءه الطريق او تکړو. هر چې سمودیان په هديناهم هغه ته موږ هدایت کړو، فاستحبوا العمى على الهدى، هغه وړاندواله په هدایت باندې ځان لغوره کو. ابه د الله هدایت چې کوم ده اخو ډیر انواع ده. هدایت د الله انواع جواله، نو انواع لا يحصيها عد، پشمار کې ناراضي. لك الله وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. لیکن اجناس په اعتبار سره په یو څو مرتبو کې منحصر ده، په اعتبار د انواعو غیر منحصر ده، لیکن په اعتبار د اجناس سره په یو څو انواعو کې منحصر ده. اول نوع دا اول جنس
إفازة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه. انسان له قوت ورکول چې د هغې په وجه باندې انسان حق ته رسېدلی شي. مثال په طور عقل یې وله ورکړو، قوت عقلي وله ورکړو، حواس یې وله ورکړه، غوږونه، پوزې، سترګې، ژبه. اوس په دې په وجه باندې عقل په وجه باندې د حق او د باطل تمیز کولی شي، په دې خولې تپوس کولی شي، په دې غوږ باندې اورېدل کولی شي. حفاظة القوى. دویمه تاول قسم شو، اوسو پېښ شوئ، قوت عقلیه شو، حواس باطنیه شو، یا حواس ظاهریه شو. نو اوله جنس د هدایت دا ده. دویمه نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد. هغه دلائل چې د هغې په وجه فرق راځي په مابین د حق او باطل کې او د صلاح او د فساد په منځ کې، دا دویم دی. دې ته اشاره قرآن کې شوې ده، وهدیناکم النجدین فلاقتحم العقبه. یا قرآن کې وي واما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى. دلته هدایت په کومه طریقه و؟ دلائل، نصب الدلائل الفارقه بين الحق والباطل. درېمه جنس د هدایت چې هغه الله کړی، هغه بإرسال الرسل وإنزال الكتب. د دې نه وروسته الله پیغمبران رالیږلي، هغې چې کتابونه نازل کړي. نو دا د الله تعالی د طرف نه هدایت ته دي بندگانو ته. قرآن کې دې ته اشاره شوې ده، وجعلناکم أئمة يهدون بأمرنا. وجعلناكم أئمة يهدون بأمرنا. يا ذا قول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. څلورم هغه خاص قسم هغه دا دی أن يكشف عن قلوبكم السرائر، أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريكم الأشياء كما هي. چې الله دې زړونو ته پټ پټ رازونه ورکاره کړي په دې زړونو کې، یا په طریقې د وحي سره یا په طریقې د الهام سره حقایق ته الله راښکاره کړي، یا د رښتوني خوب په ذریعه. دا نوع هدایت به الله هر چاته نه کوي، د انبیاو ته او اولیاو ته کوي. او دې ته اشاره شوې ده په دې آیات کې، اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی. دې ته الله هدایت کړې فبهداه مقتدی. یا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. دا اجناس دي په څلور قسمه. دا څونه چې ذکر شوي دي که نه، نو راجع چاته کېږي؟ د څلورو اجناسو ته کېږي. دلته اهدنا څه معنا ده؟ اهدنا الصراط المستقیم. نو دلته یا معنا ده زیادت ما منحوه من الهدى، زیاتواله. یا الله په دې هدایت کې زموږ زیاتواله راولا. او یا مقصود الثبات علیه،
یا الله په دې هدایت موږ ته مضبوطواله را نصیب کا چې په دې باندې کلک پاتې شو او یا مقصود په دې اهدنا کې حصول المراتب المرتبه عليه حصول د مراتب چې کم په دې مرتب دي یا الله دې یو مرتبه نم بل تکا د بل نم بل تکا بل نم بل تکا دې د وجنا مراتب کې ډېر هدایت کې ډېر مراتب دي نو دې کې طلب دې د یو مرتبه نه د بل مرتبه ابن قیم رحم الله وايي د هدایت لس مراتب دي اول مرتبه هدایت العلم والبيان للحق هدایت د علم او د بیان دی د حق چې په حق دی الله پوي کی او حق معلوم کی چې دا حق نظریه ده ځکه ډېر انسانانو ته دا پته نه لګي چې هلکه په دې وخت کې دا د اهل حدیثو دعوت حق دی که د بریلیانو دعوت حق دی که د پنجپیریانو که د دیوبندیانو همدارنګې د پیرانو که د دې دعوت حق دی ډېر انسانان په دې پوهېږي نه اوله مرتبه هغه دا ده هدایت العلم والبیان للحق چې الله تا ته وضاحت وکړي بیان درته وکړي چې هلکه د دې کسانو دا دعوت حق دی دویمه ان يقدرك الله عليه الله تعالی قدرت ورکی پاغه الله تعالی څکی پیدل توفیق در کی داغه د حق قبل ولو تا په قادر کی ان يقدرك الله عليه الله تا په قادر کی پاغه دریم ان يجعله مريدا له الله تا کی داغه طلب هم واچي کله به خط پته چیرې دا پلان کې عمل حق ده ندی خو نه حق ده خو طلب به تنه کې نو الله تابع داغي مرید وګرځي سلورم ان يجعله فاعلا له د اراده نرستو الله تا کون کې داغي وګرځي ان يجعله فاعلا له پنځم ايو الله غلا مضبوطواله ورکی پاغه يثبته على ذلك چې بهولا دوام پاغه ورکی اوړینه شپغم ان يصرف عنه الموانع والعوارض دته چې دی حق کی کم رکوټونه راځي کم عوارض او موانع راځي اگر رکوټونه عوارض او موانع ته واړي بلا ان يهديه في الطريق نفسها چې په دې حق لار کې الله دته خصوصي هدایت وکي چې هغه ته هدایت خاصه وي ځکه اول خو دا لار ته اجمالا درو خو دل چې دا حق ده وس په دې کې تفصیل د تدروخي منازل د دې لارې منازل او دا غي تفصيلات تفصيلا لار تدروخي چې دا مسله ده او دا مسله ده او دا مسله ده اوس به دې پیښ وي اول خود صرف دونه تدروخي چې دا پلان کې جماعت حق ده بیا چې پکې ور روان چې دا غيواره یو مسله تدرخي کنه چې دا مسله دا عقیده دا عمل او دا عمل دا د دې حق ده هر یو ته جدا جدا دروخي اتم غدا ده ان يشهده المقصود في الطريقه اغه مقصود تعالی ورخي چې دا ستا مقصود دې ته بزان رسه او بیا نهم ان يشهده فقره وضرورته د خپل احتیاج ورخي جسمه دي حق ته او دي لارته زه محتاج زما ته ضرورت ته هر شينا زیات ضرورت زما چاته ده زما دي عقیدې ته ده زما دي عمل ته ده
زما د اخلاق ته ده او لسم دا ده ان يشهده الطريقين چې د دې سره سره توروخي هغه دوه لارې المنحرفين عن طريقها چې د حق لارې نه اوړېدلې دي چې یو طریقه د اهل الغضب ده چې سره د ضد او د عناد نه گمراه شوي دي او بل طریق اهل الضلال د گمراهانو لاره ده چې د جهالت د وجنه ته وختي دي هغه مو توروخي د دې لپاره چې د هغې مخالفتونو تر کاوټ جوړ نشي دا څو مراتب شو لس نو اهدنا کې یا مقصود څه دی چې د یو مرتبې نه بل مرتبې ته بوزه د بلې نه مې بلې ته بوزه ها په دې کې ضمناً هغه سوال من دپه کو هلته مشهور اعتراض دی چې ګوره یو سړی چې مخکې دا اقرار وکړي الحمدلله رب العالمین او بیا وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین نو دا خو په خپله په هدایت باندې دی نو اوس د اهدنا څه معنا شوه چې یا الله موږ ته هدایت وکړه نو دا خو په خپله په هدایت دی دا خو تحصیل حاصل دی او تحصیل الحاصل دا خو کار نه وي تا سره اوبه دي او ته یو تن ته اوبه راوړه هغه ته اوبه خو شته که نه نو دقسې دا خو په خپله په هدایت باندې دی نو د اهدنا څه معنا ده بیا نو د دې جواب چا دا کړی چې ګوره دلته هدایت مراد تثبت ته دا سوال د تثبت ته او ابن کثیر وایي چې که د انسان ضرورت او حاجت ته هدایت ته نه وی شپه او ورځ نو الله به دته دا اهدنا سوال نه ښودلی و چون کې بنده محتاج د تثبت ته دوام ته په دې هدایت باندې نو ځکه ورته ویل چې اهدنا وکړه حاصل دا دی چې دا سوال د څه دی تثبت ته اهدنا معنی ثبتنا یا الله موږ په دې باندې مضبوط کړه ہمیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوا کې رد کړی دی په دې خبره وی ګوره اما سؤال من یقول وی څوک چې دا سوال کوي او داسې وایي چې فقد هداكم الله فلا حاجة بهم الى السؤال چې دیو ته خو الله هدایت کړی دی نو دیو څنګه به سوال کوي د اهدنا د هدایت او د دې سوال چې څوک جواب کوي چې مطلوب دوام وا چې نه په دې کې مقصود تثبت ته چې الله موږ په دې مضبوط کا نو وی کلام من لا يعرف حقیقت الاسباب دا اصل کې دا هغه چا جواب دی چې هغه د اسباب حقیقت او ما امر الله به چې الله په کوم حکم کړی دی هغه حقیقت پیژني نه نو ځکه دا وایي وی دې تثبت ته ضرورت نشته بلکې هدایت من اق اکو دې ته هدایت نکو دا هغې نه منع کېدل دې ته هدایت وایي نو اوس موږ چې دې وخت کې معلومو چې دې وخت کې الله موږ ته کوم حکم کړی نو دې کې موږ چې په دې وخت کې تا موږ ته حکم کړی چې موږ هغه وکړو تا هغه موږ ته راوښیوه او یا الله کوم کار نه تا موږ منع کړي تا هغه موږ ته راوښیوه چې هغې نه موږ ځان وساتو لري
سوال ته د الله نه د هدایت سره نه تحصیل حاصل له او نه معنا د تثبت ته بلکې د الله نه سوال کول دی په ټیم کې داغه تعین چې الله په دې ټیم کې کم کار دی چې مونږ وکړو آیا درس مثلا دی وخت کې مونږ درس ته کینو کال ته نپلو ته ودرېږو نو کم یو عمل الله مونږ ته حکم کړی نو اوس به دا معلومو چې نپل کول دي او که درس ته کېناستل دي مثلا یا په دې اوقاتو کې مونږ له کم شی کول پکار دي نو دا معلومول څه ته ضرورت لري سوال د هدایت ته چې الله نه به سوال د هدایت کې سره تحصیل حاصل په دې کې شته دی نه نو دې وجې نه معنا په خپله معنا شو اهدنا الصراط المستقیم نو ثبتنا معنا هم څه نه شوه مضبوطه نه شوه صحیح نه شوه اچھا چې دې سوال نه ځان ایستلی نو دغه جواب کمزوری شو خپله معنا شوه ولی ځکه هر تفصیلاتو کې هدایت کې معلومول په هغې کې الله ته پکې ضرورت دی نو موږ به د الله نه هدایت غواړو او بل مخکې تیر شو د ابن قیم په هغې کې څه شولو مراتب شو که نه د یو مرتبې نه هم څه که بلې مرتبې ته بوځه نو اهدنا خپله معنی والا یا الله ته موږ ته هدایت وکړه د صراط مستقیم چې کوم شی مامور دی چې موږ یې څه کړو وکړو کوم شی منهي دی چې د هغې نه موږ ځان وساتو صراط المستقیم دا صراط المستقیم چې کوم دی که نه دا مفعول ثانی دی د پاره د اهدنا او الف لام په الصراط کې عهدي دي علمي عهدي ذهني علمي معنی هغه لار چې معلومه ده معهوده ده چې د انبیاو لار ده په هغې موږ ته روان کا صراط معرفه راوړو اهدنا الصراط المستقیم وجه دا چې دا مقام د دعا او د طلب دی مقام د دعا او د طلب دی نو په مقام د دعا او د طلب کې به کوم شی غواړي معهود معین شی به غواړي ها کله چې مقام د دعا نه وي مقام د اخباري کوم ځای کې خبر ورکړي نو هلته بیا نکره راځي ویهدیک صراط مستقیما یا وهدیناکم الی صراط مستقیم وهدیناکم الی صراط مستقیم دا راغله زمونږ ستاسو په قرات کې صراط صاد سره ده د ابن کثیر په قرات کې صراط په سین سره راغله او ټول قران کې چې چرتم لفظ د صراط راغله الته د ابن کثیر په قرات کې صراط ته سین سره او باقی قراو په قرات کې صراط ته په ټول قران کې او دا د صاد قرات راجح ده ځکه دا موافق ده د رسم المصحف سره او بل فصیح لغت ته په نسبت د سین هدا صراط صحیح دا چې دا عربي لفظ ده ایمو د لغت کې اچا دا قول نه کړه یعنی دا لفظ عربي نه دی د عربی تر نقل شوی دی معرب دی ټول لغت والا وایي چې دا عربي لفظ دی ها په اتقان کې سیوطي صاحب د نقاش او د ابن الجوزی نه قول نقل کړه نقاش او د ابن الجوزی نه چې هغه وی صراط الطريق بلغه الروم
صراط چاته ویل کی طریق ته ویل کی په لغت د روم کې رومیانو په لغت کې طریق ته وی او بیا سیوطي سے وایي چې ابو حاتم خپل کتاب الزنا په نوم کې دا ذکر کړی چې دا معرب دی د رومین عربی تر نقل شوی لیکن دا قول صحیح نه دی صحیح دا دی چې دا لفظ عربي دی ټیک دا په رومین کې هم استعمال شوی او په عربی کې هم استعمال دی اب هغه اختلاف دی قرآن کې عجمی لفظونه شته که نه صحیح دا دی چې قرآن ټول عربي دی دا د امام شافعي قول او د نورو دی اگر که د بعض علماء قول شته چې عجمی الفاظ هم پکې شته عربی تر نقل شي خدا قول قوي نه دی ولې دا موږ د کم ځای نه به معلومو چې دا ګینې په عربی کې لفظ نشته دا خو به الی چې ټول عربیت خو موږ ته معلومې که نه موږ ته ټوله پښتو معلومه ده چې موږ وایي پښتو کې دا نشته نه کېدی چې پښتو کې به استعمال یې موږ ته پته نه وي چې موږ وایو چې یاره د عربی کې نشته دا خو احاطه غواړي په علم العربیت او احاطه په علم العربیت الله او رسول نه په غیر د بل چا نه وي نو دې وجې نه راجع قول دا دی چې قرآن ټول عربي دی بلسان عربي مبین نو دا ویل چې دا عجمی الفاظ قرآن کې استعمال شوي دي دیو جن امام بخاری هم باب ایخه فضائل القرآن کې او دا غینه دا ثابت کړی دا چې قرآن کې ټول الفاظ عربي دي عجمی پکې نشته دا صراط څه معنا ده او استعمال د صراط څنګه شوی دی تفریح نه بعد ان شاء الله تعالی تشریح وکړو